یو بل شی څه زه عرض کوم وصیت کول دي. انسان په کار د زندګۍ کې وصیت ولیکي، ګرچې مستحب دی خو ځینې وخت کې واجبه کیدی شي چې انسان باندې حقوق وي پردي، انسان سره حق و ناس وي، په کار د انسان وصیت ولیکي. بیا هغه وصیت کله کله رخلي کسي، دغو لیدلو سره هم انسان مرګ یادیږي، مرګ سه انسان مانوس کیږي، انسان آخرت مخ ته انسان ته یخی وي. یو بل شی څه ضروري دی کفن دی. انسان په کار دی زندګۍ کې ځان ته کفن واخلي او کله کله یې رخلي کسي، هفتې کې یو وارې، نوي میاشتې کې یو وارې خپل کفن کسي. لباس آخرت دی، لباس ابدي او دایمي لباس د انسان ځان ته داسې کپړې جوړې کړي وي، څوره شوق سه کسي، شوق سه اغستی. په کار دی چې ما تاسو هغه صحیح اصلي حقیقي ابدي همیشګي جاوید لباس هغه کفن دی. په کار دی هغه ما تاسو خسته وي، تحیه مو کړې وي، هغه ته سترګې اغړو کسو، زیارت یې کوو. د انسان مرګ سره زیات آشنا کوي. لکه څنګه مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام دعا دی، زه دغې دعا باندې خپل خبرې اختتام ته رسوم. مولا د دعا په کار دی ما و تاسو دعای کنوت کې هم الویلو، المنځه کې الویلو، خاص کر اخیری سجدې کې الویل مولای اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. پروردگاره توفیق را تر نصیب کې چې دغه د فریب و دوکې ولا کور نه ولوړېږم، یعنی دوکې و فریب ولا کور دوکه و نخرم. دی کې مطلب التجافی عن دار الغرور، تجافی را ته حاصل شي. تجافی ویلی شي کندن ته فرسه کې لوړېدله، انسان وابستگی نوي، تعلق شدید نوي، انسان هم و غم و مقصد و هدف دنیا نوي، انسان ده ته په کار دی ورسیږي. والانابت الی دار الخلود، پروردگاره خلود و ابدالآباد جاوید کور طرف ته متوجه شوله، هغسې یغه طرف ته آگاه شول، یغه طرف ته توجه کولی توفیق متنصیب کیس. اخ کور ته لږ متوجه شو، هغې زندګۍ طرف ته لږ متوجه شو. مخکې مولای څه والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، پروردگاره مرګ نه مخکې مرګ ته آماده شولې توفیق راته نصیب کې. انسان په کار دی دا دعا ډېره لولي، دغې دعا ذریعې څه په کار دی ما تاسو مرګ نه مخکې مرګ ته آماده و. کوم کسان مرګ نه مرګ ته آماده وي هغه مرګ نه خوف زده نه وي، هغوی مرګ څخه روبرو کیږي، پرنشات روبرو کیږي.